بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، تاسو به د صلاحت شاه دا ویډیو د مولانا فضل الرحمن صاحب خلاف اوریدلی چې دی په دې کې د مولانا فضل الرحمن صاحب هغه تلاوت راوړی دی چې په کم ځای کې هغه خطا شوی دی. مونږ خو دا وایو چې انسان د هغې نه هیره کیږي، د هغې نه خطا کیږي. د قرآن پاک په تلاوت کې خطا کیدی شي، په هغې کې غلطي کیدی شي. لوی لوی قاریان، لوی لوی عالمان په هغې پسې مونږ ودرېدلي یو، هغوی چې کوم دی په مانځه کې خطا شوي دي. نو انسان دی د هغې نه خطا کیدی شي. خو زه د عالمانو د دشمن د صلاحت شاه ته او نور چې څومره د عالمان دشمنان دي، ټولو ته زه په چیلنج سره وایم چې تاسو دا ویډیو ډېر په زور او شور سره چې کوم دی شیر کوئ چې مولانا صاحب په قرآن پاک کې خطا شوی دی. نو مونږ دا نه وایو چې مولانا صاحب خطا شوی نه دی یا یې غلطي نه ده کړې. بالکل انسان دی خطا شوی دی او خطا دې کیږي. خو ستا د دې ویډیو نه خو دا معلومیږي چې نور قاریان او عالمان به په تلاوت کې نه خطا کیږي، صرف مولانا صاحب خطا شوی دی. نو زه تاسو ته اوس د مدینې منورې د مسجد نبوي د امامانو تلاوتونه اورومه چې آیا هغوی په تلاوت کې غلطیانې کړلي که نه او هغوی خطا شوي دي که نه. نمبر 1 لکه تاسو د دې امام د تلاوت اورئ: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. تاسو د مسجد نبوي د دې امام دا تلاوت اوریدو، د 5مې سپارې چې کوم دی هغه تلاوت کوي او بیا دلته وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. دا تلاوت د امام پرېښودو. نو آیا دلته به چې کوم دی اوس تا د مسجد نبوي د دې امام خلاف چې کوم دی ته ویډیو کې چې دا امام خطا شوی دی او دلته په قرآن پاک کې خطا کړله. نمبر 2 تاسو د دې امام د تلاوت اورئ چې دا د 9مې سپارې تلاوت کوي او بیا هلته وایي وکنتم بآیاته تستکبرون. حالان کې دا دی وکنتم عن آیاته تستکبرون دی. بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم بآياته تستكبرون. نو اوس به دلته چې کوم دی په دې امام باندې ته ګوته اوچتې چې دا امام د مسجد نبوي په دې تلاوت کې دلته خطا شوی دی او دا یې غلطي کړله، دا د اوس تلاوت نور نه کوي. نمبر 3 تاسو د مسجد نبوي د دې امام چې کوم دی تلاوت اورئ، دا د 8مې سپارې تلاوت کوي او په 8مه سپاره کې دا وایي چې وهذا صراط ربک مستقیما قد بینا الآیات لقوم یذکرون. حالان کې دا قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون دی. نو دلته دا امام خطا شوی دی. وهذا صراط ربك مستقيما قد بينا الآيات لقوم يذكرون. اوس به تا د مسجد نبوي د دې امام په باره کې چې کوم دی ویډیو کې چې دا د تلاوت نه کوي او دا دلته چې کوم دی خطا شوی دی او دا د قرآن پاک تلاوت ګډوډ کوي. نمبر 4 د مسجد نبوي دا امام د 11مې سپارې تلاوت کوي او دا وایي چې ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم لا تنظرون. یعنی په دې ځای کې چې کوم دی ثم قضوا الی دا ځای پرېښودی دی. تاسو دا اورئ: ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم لا تنظرون. نو اوس به دلته چې کوم دی ته د مسجد نبوي د دې امام خلاف چې کوم دی ویډیو کې چې دا د تلاوت نه کوي او دا په تلاوت کې خطا شوی دی او دلته چې کوم د تلاوت نه ورځي. نمبر 5 د مسجد نبوي دا امام تلاوت کوي په اول ځل باندې خدا ځای صحیح وایي خو په دویم ځل بیا غلط وایي. فلا تکونن من الممترین بیا وایي چې فلا تکونن من الجاهلین. فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الجاهلين. نو اوس به ته د دې امام متعلق هم چې کوم دی خلاف ویډیو کې چې دا د تلاوت نه کوي او دا په تلاوت کې خطا شو دله تلاوت نه ورځي. نمبر 6 د مسجد نبوي دا امام د 12مې سپارې تلاوت کوي. دا وایي
ويا سماء اقلعي وغيض الماء واستوت على الجودي. یعنی دلته چې کم دی وقضي الامر دا پکې مکمل پریدي. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء واستوت على الجودي. نو آیا وس به چې کم دی ته د مسجد نبوي د دې امام خلاف ویډیو کې چې دا د تلاوت نه کوي او دی له تلاوت نه ورځي. نو زه د علماو د دشمن ته ویما چې ما موش نمونې خروار شپږ غلطیانې تا ته د مسجد نبوي د مختلف امامان در وښولله چې دوی په تلاوت کې خطا شوي دي. نو انسان نه خطا نه کیږي. اوس به ته د دې امامانو متعلق خلاف چې کوم دی ویډیو کې او زه د عالمانو د دشمن ته کلم چیلنج ورکوم چې زه ستا سره براه راست کینم ستا نه زه هغه اسان تپوسونه کومه چې هغه به یو ماشوم نم چې کوم دی ورځي. خو زما په تا باندې دا یقین دی چې ته به هلته ګډ وډ طالب نه رځي. خو اوس یې درته ځکه نه یم چې بیا به ته چا نه معلومات وکړې زده به کړې حالانکې هغه اسان تپوسونه وي چې ماشومان له به ورځي او د هغې زده کول به هم ضروري. خو انشاءالله تا له به نه درځي ته به چې کوم دی دغلته ګډې وډې وې. خو صرف د عالمانو په دښمنۍ پسې دې راغستې ده د عالمانو په بدنامولو پسې دې راغستې ده. دلته به چې کوم دی د مسجد نبوي د دې امامانو متعلق به څه وې شرم تاسو له پکار دی او ستا هغه مشر له پکار دی چې څوک هغه پرچی ته ګوري او د خاتم النبیین لفظ نشي ویلی. څوک چې کوم دی پرچی ته ګوري هغه روحانیت لفظ نشي ویلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بحیثیت خاتم النبیین خاتم النبیین چې څوک ستاسو په جلسه کې د قرآن پاک د اخیری صورت چې کوم د تلاوت کې هغه چې کوم دی ګډ وډ وایي حالانکې دا خو ماشومان هم دا اخیری صورت چې کوم دی هغه تلاوت ورځي. نو زه د عالمانو د دشمن ته بیا ویم د مسجد نبوي د دې امامانو د غلطیانو باره کې ته څه وې فما هو جوابکم فهو جوابنا. دلته چې تاسو کم جواب کوئ کته کې د عالمانو نور دشمنان د دې کم جواب کوي هغه جواب چې کم دی زموږ د مولانا صاحب مبارک کې دی. که تاسو وایئ چې دوی انسانان دي خطا شوي دي زه هم ویم مولانا صاحب انسان دي خطا شوی دی. که تاسو وایئ چې دوی قصدن دا غلطیان نه دي کړي زه مولانا صاحب هم قصدن دا غلطي نه ده کړي. نو لحاظ زه تا ته نصیحت کوم د عالمانو د دشمنۍ نه په عالمانو پسې چې کوم دی د غپېدلو نه د خپل له خوله بنده که دا به ستا دپاره ډېره بهتره وي. الله رب عزت زموږ د علماو سره مینه محبت پیدا کړي. وما علینا الا البلاغ.